الله تعالی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې خصوصي رحمتون را نازل کی ځکه چې د خپل عملی زندگی سره اهل اسلام ته د ژوند ورکولو او د سید الله تعالی په لار کې د قرباني ورکولو درس ورکړی دا د نن سبا یو ډیره غټه علمیه ده چې خلک د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت والا واقعا بار بار بیانوي په کثرت سره بیانوي او د دې په خلاف باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فضائل د هغه مناقب د هغه ظاهری زندگی د هغه باطنی زندگی د هغه اعمال المنذ روزه عبادت استغفار او داسې د رحم والا زندگی د محبت والا زندگی او د الله تعالی ډار د پزړه کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره محبت صحابه کرامو سره محبت صحابه کرامو د سره محبت او داس نور د کمال جمال د تقوا او د طاقت د سخاوت خلق دا بالکل نظر اندازه کوي دا نه بیانوي ځان ته خبره ده ګوري په دا خبره باندې هر څوک خبر ده چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په کوم بے دردی سره شهید کړي وو یقینا چې ډېر په سختی سره او ډېر په ظلم سره شهید کو خو بیا هم کڅوک د شهادت ولا خبره بیانوي او د دې خلاف د کمالات د خصوصیات او د بهترین اوصاف دا نه بیانوي دا مطلب دا ده چې دا کس حسینیت خو بیانوي خو حسینیت خپلوي نه نو نن ان شاء الله د څو داسو مختصرو خبرو تذکرہ مخکې کوم ان شاء الله چې هغه نه زدا ثابتوم چې مونږ په عملی زندگی کې حسینیت بیانوو هم او حسینیت خپلوو هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه وای حسین حسن او حسین دا دواړه په جنت کې به د ځوانانو جنتیانو سردارانو الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی ده نو په کار ده چې د شهادت د واقعي سره سره د فضائل د کمالات د خصوصیات د اعمال د عبادت سخاوت تقوا فضل د ټول دیانتداري امانتداري د هر شی بیان شي د مطلب بداوي چې موږ حسینیت هم بیانوو او حسینیت خپلوو هم